دا حدیث امام ترمذی په ترمذی شریف کې روایت کړی دی. زه هغه الفاظم درته وایم. امام ترمذی دا حدیث روایت کړی دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا حدیث الفاظ دی. حضور مبارک فرمائی چې په ټولو دعاګانو کې په ټولو دعا خیر الدعا په ټولو دعاګانو کې بهتره دعا د زما د امت لپاره هغه دعا دا ده چې کومه په دې ورځ باندې ما ویلې ده او د زما نه مخکې ټولو انبیاء کرامو کومه دعا ویلې ده دغه دعا په دې ورځ باندې زما امت لپاره د ټولو دعاګانو نه بهتره دعا ده. نبی علیہ السلام فرمایي او په دغه ورځ باندې چې څومره د مؤمن مسلمان دعاګانو ته شرف د قبولیت میلاوږي شرف د قبولیت په دې ورځ باندې په 315 ورځو کې داسې ورځ نشته چې په هغه ورځ باندې دومره شرف او قبولیت یو دعا ته ملاو شي چې څومره شرف او قبولیت یو دعا ته په 9 ذی الحجه د یوم عرفه په ورځ باندې ملاوږي. او هغه دعا تاسو زده کړئ کومه دعا چې حضور مبارک فرمایي چې زما د امت لپاره د عرفه په ورځ باندې د ټولو نه بهتره دعا ده. ما ویلې ده حضور مبارک فرمایي والنبیون من قبلی او د زمانه چې مخکې څومره انبیاء کرام تیر دي په دغه ورځ باندې که دعا ویلې ده رب نه غوښتې ده حضور مبارک فرمایي چې دغه دعا یې غوښتې ده. او هغه دعا کومه ده؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. حضور مبارک فرمایي نن به ټول ورځ تاسو په همدې دعا کې تاسو تیروئ تر غروب پورې که روان یې او که ناست یې او که د مونځ نه مخکې که د مونځ نه وروستو یې همدغه دعا ډیر زیات ورد کوئ. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. د دې ورد کوئ. حضور مبارک فرمایي چې دا دعا په یوم عرفه باندې د 9 ذی الحجې په ورځ باندې دا زما دعام ده او دا د زما نه مخکې د ټولو انبیاء کرامو دعام ده.